نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون صدق الله العظيم. عزتمندو پرونو دا هغه خلکو متعلقه بحث مباحثه تیر شوی و چې هغه د الله رب العزت یو اهم حکم منځ ادا کوي او په دغه مون سره د الله رب العزت نه امداد غواړي. د بنی اسرائیل هغه بحث مباحثه هم شروع ده. نو په دې آیات مبارک کې الله رب العزت بیا بنی اسرائیل ته یو دعوت امر کې او د دعوت په ذمه کې و د چې کوم د خپل احسانات هم بیانوي او به ورته د قیامت د هغه سزا او جزاء معاملات هم بیانوي. الله رب العزت فرمای یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل اذکروا یاد کئ نعمتي التي نعمتنا زما هغه انعمت علیکم چې ما انعام کړه پتا سو باندې. دا انعامات مخکې ذکر شوه په هغه انعاماتو کې ژوند د ژوند مخکې د نشنه یشو او د هغې نه علاوه دیوتا الله رب العزت فرمایلی چې زمکه می درکړی دا پس زمکه کې می مخلوقات درکړي دا ټول تاسو د فائدې لپاره دي. اسمان می چې کوم دی ودرولې تاسو د فائدې لپاره دي. دا ټول احسانات مخکې ذکر شوي. خدلته ورته یو بل احسان یادې چې هغه مخکې نو ذکر شوی او انی فضلتکم علی العالمین او بشک ما غرواله درکړو تاسو له علی العالمین په زمانه د خپل مخلوقات باندې. په دغه زمانه کې ډیر خلکو خو په دغه ټول خلکو باندې تاسو ما غوړه کړی وای. تاسو له ما فوقیت درکړو چتواله می درکړو هغه چتواله په څو قسمه باندې وو. یو خدا چې دیو ته بار بار په بنی اسرائیلو کې ډیر پیغمبران ناغلیو دا غ دین اسلام اغلار دیو ته بار بار ورخاره شوی و خودلې شوی ورته یو دغه احسانو ورواله دغه او بل عزتمند داو چې دیوله به تیار خوراک راتو من او سلوا به چې کوم دی دیوله تیار راتلا دیو به چې څه وخت هغه به دیوله تیار راتلا او نورو خلقو با مشقت تیرا او تکلیف به تیرا او د هغه په وجه باوی ګټه وټه کوله کار کرونده به کوله نو د هغه نه ور خوراک راتو نو یو خدا غرواله هم. اوس په دې بل آیات مبارک کې ورته الله رب العزت فرمایي چې وتقوا ویریږي یومن د هغه ورځنا ورځ د قیامت مراد ده لا تجزي چې بدله بنشي ورکوله نفس یو نفس عن نفس د پاره د بل نفس. دا څه باندې چې د دنیا نظام به د دنیا عدالت به چې دلته وستاسو په یو کس باندې خبره راشي جو بل کس ول زر زر په تورات کې تحریف وکي او خبره ولا بدل کوي ځکه چې دا مالدار دی دا پیسې دار دی. التب یو نفس د بل نفس لپاره چې کوم دی هیڅ قبولتیا نشي کوله سفارش بنشي کوله رشوت بنشي پیش کوله شیئا د تسیز ولا يقبل او نه قبول کړي شي منها ردغنا شفاعت سفارش به حالت عام نه قبلي سفارش به صرف اور صرف د دین اسلام او د خپل عمل قبلي چې څه اعمال لیکلي د دین علاوه د هیڅ سفارش به الته نه قبلي
ولا يؤخذ ونبا اغستل شي منها ردغنا عدل سفيديا دا سی بنی چې په دنیا کې چا لاس مات کړي په تیر کې یا څوک چا په خطا کې وجلې او به تی پیډیا اخلي دا سی پیډیا به حالت امم نه چلیږي چا چې څه عمل کړی څه ګناي کړی دا غي سزا به ته ملاوي نو پیډیا وغیرہ به امم التا نه قبليږي ولا هم ينصرون او نه بداغي التا مدد کولای شي د قیامت ورځ ډېر واقعات دي ډېری خبرې دي خو دلته صرف او صرف دیو ته مختصر هغه خبرې ذکر کړې چې کوم د دیو اخره انجام دی او په اخره کې به چې کوم دی دیو نه دغه باره کې تپوس کی نو دلته خو به دیو دا خبره مخکې ذکر شوی دا روانه هم ذکر شي چې دلته به دیو رشوت هم چلاو دی يهوديانو موسی عليه السلام کوم امت او دا هغه نه علاوه چې کوم دی یو بل لپاره سفارشم کولی لکه اوس په دې زمانه کې څنګه کیږي په دې زمانه کې په قران کې تحریف د چانه کړي او نه به وشي د قیامت پورې خو دیو به الته په تورات کې چې کوم تحریفات کول چې عالم لبا د سخوان په کسر راغی او سبه ته عمرل نو بس دی به ولګي حکم بدل کول دار تر پاره نه دی مړ دار پلان کې د پاره دی نو دغه د وجه چې کوم دی هغه تورات هم په اصل شکل کې پاتې نشو نو دا خبرې دیو ته ذکر کړي چې دا کارونه به حالت بیا نه کې هغه داسي ورزه د پیسري الله رب العزت په دې خبر د عمل کولو توفیق سبحان الله